محترم سامعین کرام، رب کائنات باندې خپل دین ډیر ګران دی. د رب کائنات دین اسلام ډیر خوښ دی. ان الدین عند الله الاسلام. الله رب العزت وی په دینونو کې اسلام دین دا ډیر معتبر دی د الله په نسبت باندې، او دا دین په الله دومره ګران دی چې د دې دین نسبت الله خپل ځان طرف ته کړی دی. د دین را لیږون کې الله، او دین چې کم استاد کم فرشته سره را لېږلی هغه جبریل الامین د فرشتو سرداره، او دینی چې کم پیغمبرانو له ورکړی هغه د انسانانو سرداران. بیا دا دینی چې په کم میاشتو کې نازل کړی دی رمضان المبارک، څلور واړه کتابونه آسمانی رمضان المبارک کې نازل شوي دي، هغه د میاشتو سرداره. نو دې اعتبار سره دین ډیر اعلی. د دین دپاره الله رب العزت اولو العزم اور عظیم پیغمبران قربان کړي دي، ځکه دین د الله نوم دی، دین د الله د نوم حفاظت دی، او دین د الله د رالیږلی شو احکاماتو دا حفاظت نوم دی. نو چې د دین خدمت کې دا داسې دی لکه چې د الله خدمت کې. قرآن کې الله وی ان تنصروا الله ینصرکم، که تاسو د الله مدد وکړو الله به ستاسو مدد وکړي. نو ظاهرا الله موږ ته نه ښکاري، او ظاهرا الله ته زموږ چې کوم فزیکل پہنچ دی هغه نشي کېدی. نو د الله مدد به څنګه کې؟ نو د الله مدد دا دی ان تنصروا دین الله، که تاسو د الله دین مدد وکړو نو دا داسې دی لکه تاسو چې د الله مدد وکړو. په دین باندې الله دومره خوشحالیږي چې د دین ته مدد وکړي، نو دا ډایرکټ الله وی تا داسې دی گویا کې زما خدمت دی وکړو. لکه د دې مثال داسې دی، د یو سړي که ته خدمت وکړي هغه دومره نه خوشحالیږي، خو که د هغه د زوی خدمت وکړي هغه ډېر خوشحالیږي. وی دا فلانې سړی زما په بچو ډېر خیال ساتي، وی زمونږ نه خو دنیا تیره ده چې څوک ورته څه خدمت دی وکړو، وی یار زما د دې وړو بچو خیال ساته، او که زما د دې بچو د خیال وساتو دا داسې دی لکه زما چې د خیال وساتو. نو الله رب العزت باندې دا دین دومره ګران دی چې په کومه زمانه کې کم سړي په کم شکل کې د دین خواري او خدمت کړې ده هغه الله رب العزت کامیاب کړی دی. که هغه مالدارو الله نور روخانه کړی دی، لکه داود علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، او دغه ذوالقرنین مشهور بادشاهان تیر شوي دي. هغوی دین خپلې سینې سره ولګو، خپلو سترګو پورې ولګو، د الله د دین دپاره هجرتونه وکړه، د الله د دین دپاره خپل در ګودر پرې غوستو. نو الله رب العزت په قرآن پاک کې د هغوی صفتونه کړي دي. هغوی تیر شوي وو، هغوی مړه شوي وو، هغوی د دنیا نه تلي وو. الله چې نوې دستور راولېږلو، نوې قانون یې راولېږلو، د انبیاو سردار محمد رسول الله راولېږلو، الله رب العزت ورته د هغه پیغمبرانو قصې پکې بیان کړي. ته وګوره قرآن کې سوره ابراهیم، ته وګوره قرآن کې سوره نوح، ته وګوره قرآن کې سوره نمل، او د مخکنو د عیسی علیہ السلام تذکره، د موسی علیہ السلام تذکره، د موسی علیہ السلام د سفر تذکره چې د علم د پاره سفر وکړلو. یو ځلې د خولې نه ووته زه پوهېږم، الله ورته نه بل یو کس دی هغه ستا نه زیات پوهېږي. انبیای کرامو کې عاجزي وي، هغوی کې دا طلب وي، هغوی کې دا تړپ وي چې موږ زده کړه وکړو، موږ فهم حاصل کړو، دین حاصل کړو. وایي ای ربه زما دا څوک دی ما ته وښایه چې یو څو ټکي ته زده کړم. یعنې پیغمبر سره کامل دین وي، پیغمبر سره دنیاوي چې دنیاوي مکمل دین الله ورکړی و. چې کوم پیغمبر له لېږلو هغه سره کونی علم و تکوینی علم و، هغې سره دنیاوي د شریعت علم د موسی علیہ السلام نه کم و. خو بعضې تکوینی امور دې ته وایي چې هغه د الله او د بعضو پیغمبرانو منځ کې خپلې علمي خبرې په هغې باندې عام خلک نه پوهېږي، او د عام خلکو دپاره هغه زده کول هم ضروري نه وي. نو هغه معجزاتي خبرې، نو هغه ته بعض الله معجزاتي او تکوینی علم ورکړی و. خو چې موسی علیہ السلام ته پته ولګېده، یعنې په خپل وخت کې د موسی علیہ السلام نه افضل پیغمبر نه دی تیر شوی.
موسی علیہ السلام اولو العزم پیغمبرانو کې دی. اول نمبر پیغمبر محمد رسول الله سردار دو جهان دی. دویم نمبر پیغمبر په درجه کې ابراهیم علیہ السلام دی. دریم نمبر په درجه کې موسی علیہ السلام دی. د موسی علیہ السلام دومره اوچته مرتبه ده. څلورمه مرتبه د نوح علیہ السلام یا د نوح علیہ السلام د موسی علیہ السلام نه درجه اوچته ده. دې کې لږ مخکېواله رستواله شته. او پنځمه یا شپږمه اومه مرتبه د عیسی علیہ السلام ده. دا اولو العزم پیغمبران یادیږي. الله رب العزت په دې کتاب کې سردار دو جهان ته د هغه پیغمبرانو د علم د حاصلولو تذکره کوي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی بعثت معلما، وی الله رب العزت زم معلم را لېږلی. موږ پښتانو ته معلم صاحب وایو، معلم دی، معلم صاحب را لېږلی، معلم هم جوړ کړی، د دین تعلیم یې را کړی دی. نو دین په الله دومره ګران دی چې الله ټولو پیغمبرانو ته د دین تعلیم ورکړی دی. او بیا آدم علیہ السلام او محمد رسول الله له ډیر ناشنا ورکړی دی. آدم علیہ السلام په دې باندې ناشنا دی چې الله براه راست هغه ته تعلیم ورکړی. وعلم آدم الاسماء كلها، وی الله تعلیم ورکو آدم علیہ السلام له د ټولو سيزونو د نومونو. نو هغه په دې باندې اعلی دی. اول انسان ته چې اول کوم شی عطا شوی دی هغه دین دی، هغه علم دی. او په دین کې بیا علم دی. عزتمندو، علم دومره بهترین عمل دی چې د ټولو نه لومبي انسان ته الله د هغه د روټۍ غم نه دی کړی، الله هغه له دوکان نه دی ورکړی، هغه له چت او کمره نه ده ورکړی، الله هغه له عزتمندو د دنیا نور ساز و سامان او اسباب نه دي ورکړي، بلکې دنیا لا پیدا هم نه وه. او الله رب العزت آدم علیہ السلام ته د علم مرکز، د علم مدرسه او د علم اداره په جنت کې جوړه کړې وه. ویل تعلیم بازدلی، تعلیم دومره ضروری دی. دنیا نه وه جوړه، تعلیم موجود. نو د موسی علیہ السلام تذکره کوي، وایي چې کله هغه ته پته ولګېدله چې زما نه یو بل غټ عالم شته، نو هغه فورا رخت سفر وتړلو. ویل یا الله زه د هغه نه دین حاصلوم. وی هغه ډېر لرې دی. وایي چې هر څومره چې لري ستا د دین نه او ستا د علم نه زما تن بدن قربان. یو سره شاګردو یوشع علیہ السلام، یوشع دا به د موسی علیہ السلام او د هارون علیہ السلام نه پس پیغمبر هم شو. د تیرې بچیا زه خو په لوی سفر روانېږم د تعلیم د علم، ستا څه خوښه ده؟ هغه وایي زه خو ستا شاګرد یم، ته به د هغه نه علم حاصلې، زه به تا نه حاصلوم. ویل سفر کې پخوا به خلک سفرو کې هم علم حاصلو، روانه باندې به کار کوو. ویل زه د سره ځم چې زه تا نه پرېږدم. نو یوشع علیہ السلام هم ورسره روان شو. قرآن پاک سوره کاف کې الله د دوی قصه کوي. دا قرآنی کہانی ده، قرآنی قصه ده، قرآنی د علم د پاره عزتمندو سفر دی. نو دا مو سره روان شو. موسی علیہ السلام شاګرد ته وی بچیا د الله د طرف نه یو علامت دی، زما استاد به په هغه ځای کې وي چې کوم موږ ځان سره د خوراک دا سامان اغستی دی، موږ ځان سره په دې تیلې کې یو مې اغستی دی. د مې خوراک اسانی ارزه کې اسانی سره پخېږي، غوښه اسانی زر پخېږي. نو مې ځان سره اغستی وي په کوم ځای کې چې تیلې کې دا مې ټوپونه شروع کی او غورځېږي یا پریوزي، نو بس پوه شه دقه ځای کې به زموږ د استاد ځای څومره ګرانه وه، ځای ورته معلوم نه دی. او همداسې روان شو. دا ورکوټې علامت چې مې به غورځېږي دغه ځای کې به بیا ګوري. مدرسې ته پوس یې ونه کړو چې مدرسه شته که نه، عمارت یې شته که نه، جي هلته به خوراک سکاک میلاویږي که نه، نور به څه سامان وي که نه. خو بس د علم دپاره موسی علیہ السلام روان شو. ځکه الله قرآن کې تذکره کړي، یعنی 1,20,000 او یا دغه 1,24,000 یا 2,00,000 پیغمبران تیر شوي. الله د خاص پیغمبرانو تذکره کړې ده، ځکه دوی باندې سختې تیرې شوي. نو عزتمندو هلته بیا مخکې لاړی، د شاګرد نه خبره هېره شوه. شاګرد ته وایي هغه مې راواله چې لږ روټۍ وخورو، لږ وږي شوي وو. چې وایي مې خو هلته ټوپ کړی وو که نه، ما ته پته نه وه. وایي ساده ګله، وایي ویلی به دې وایې که نه دا خو د پیدل مزلې دي، اوس به بیا واپس کېږو. بیا واپس شو، په شاته واپس شو، واپس هغه ځي لرال، هغه نشانات یې ورته وښودل، ویل جي دې ځای کې پرېوتی وو. بیا هلته عالمان وایي سمندر کې ورته لاره جوړه شوې وه، دریاب کې، په دریاب کې داسې ورښکته شو. سوچ کوئ عزتمندو، د سر پروا یې ونه کړه، د تن بدن پروا یې ونه کړله، د علم د حاصلولو پروا یې وکړه. ځکه علم د الله ذات سره تعلق لري، علم د الله لوی شان دی. ته چې علم حاصلې ته داسې دی چې د الله تاریخ ګوري. اسانه خبره دا ده، علم چې حاصلې نو ته د الله تاریخ ګوري.
نو موږ عزتمندو نور تاریخونه ګورو، د مغولو تاریخ، د شاهجهان باچا تاریخ، د اورنګزیب تاریخ، او دغه رنګ عزتمندو د عیسایانو د یهودیانو تاریخ. راشه د الله تاریخ وګوره چې الله څوک دی، د الله څه صفات دي، الله څنګه دین را لېږلی، بیا د دې خپل صفاتو د دین لپاره کم کم پیغمبران په کم کم شکل کې په کم کم علاقه کې را لېږلي دي. پیغمبرانو باندې څومره سختي تیرې کړي دي او هغوی په خوشحالۍ سره دا سختي قبولې کړي دي. نو موسی علیه السلام هلته ځي، هغه ځان له یو قصه د عزتمندو دا به چېرته بل ټایم کې درته بیانوم، ځکه بیا د بیان هغه موضوع بیا رانه پاتې کېږي چې زموږ ذهن کې یو سبق کېږي، د یو بیان نه یو خبره من کېدو. بیا موسی علیه السلام هغه سره خبرې اترې کړي دي، هغه ورته ډېره سختې خبرې کړي دي. هغه ورته قرآن پاک 14مه سپاره انک لن تستطیع معي صبرا، د دومره سفر وکړو، دومره ستړی شو، هلته وایي چې زه تا نه سبق زده کومه. چې ورته ویې کتلې ویل یار ته ما سره سبق نه شي ویلی، ځکه موسی علیه السلام ډېر جلالي و. سړی چې دوه درې خبرې وکړي انسان ته پته لګېږي چې هلکه دا سړی جلالي دی که جمالي دی، جذباتي دی که جذباتي نه دی. موسی علیه السلام ته وایي خفه کېږه مه، لن تستطیع معي صبرا، ته ما سره صبر نه شي کولی، ما سره نه شي ایسارېدی. موسی علیه السلام ورته هېڅ ګیله ونه کړه چې جي موږ دومره لرې نه سفر وکړلو، دومره لرې نه نالو، مخکې هم تېر شوي وو، بیا را واپس شو، نه را سره څه شته او نه ستا مدرسه شته، نه بیلډینګ شته، او یو تی او یو زیم، نو دې کې څه دي؟ هېڅ ګیله ورته وکړه. ویل نه نه جي زه به ستا تابعداري کومه، ته هېڅ پروا مه کوه، زه به ستا تابعداري کومه. بیا ورته صبر نه شي کولی، وایي نه چې زه به تابعداري کومه. نو هغوی یو شرط به وي، وایي څه شرط به وي؟ وایي تپوسونه به ډېر نه کې چې دا ولې دا ولې، تپوس کولی شي خو دا به نه وایي چې دا ولې، ځکه ما سره چې کوم علم دی د هغې په علم ادراک ته ډېر نه لري. هغه سره ما د تکویني علم و، هغه الله د نورو پیغمبرانو له به کم ورکو، تکویني علم یې بعضو پیغمبرانو له ورکړی دی. تکویني دې ته ویلی کېږي چې د شریعت نه بالا نور علم وي، لکه د اسمان ولې پیدا شوی دی، اسمان څنګه دی، موږ ته اوس د دې پوره پته نشته. د ځمکو لاندې څه دي، دا تکویني امور دي. الله په کون سره کم کم شی پیدا کړو، څنګه پیدا کړو، ولې پیدا کړو، هغې کې اصل حکمت څه، د دې څیزونو ډېر علم نشته. موږ سره شرعي علم دی، مونځ به څنګه کې، روژه به څنګه نیسي، اودس به څه کې، دې ته وایي شرعي امور، او هغې ته وایي تکویني امور. نو تکویني امور نه د الله د کن نه، د الله د ورک نه بغیر نه معلومیږي، او شرعي علم الله کتاب کې را لېږلي هر پیغمبر ته معلومېدی شي. نو عزتمندو بیا ورته سوال جاري وکړله، نو بیا دوه درې پیرې بیا واپس کو، یو ځای کې یو کار وشو، ویل دا دې ولې وکړو جي، وایي تا ته ما ویلو تپوس به نه کې، یو ماشوم یې ووجلو، یو کښتۍ ماته کړه، داسې یو دیوال چې کوم دی هغه جوړ کړو، د هغوی نه پیسې وانغستې. دا ځان له یو تفصیلي قصه ده، بیا به درته وکړم. نو الله د دین دپاره عزتمندو پیغمبران قربان کړي دي. د ابراهیم علیه السلام غوندې پیغمبر خپل کلی پرېغوستی دی، او دا لق و دق صحرا، مونږ خو چې حج له ځو اوس خو د سیل ځای دی، هغه وخت کې څوک کاړجنه ځمکه وه، د زمزم اوبو نه علاوه اسم پکې نه میلاوېده، صرف د کجورې ونې. زمزم اوبه هم د ابراهیم علیه السلام د اسماعیل علیه السلام نه بعد راغلي دي، صرف د سمندر اوبه دي، تاسو لیدلي دي جده وغیره کې تروشي اوبه دي چې خولې ته یې واچې د زارو نه ترخي دي، څکلی نه شي او دس پې نه شي کولی، سرمن دله خرابوي، دومره سختې اوبه دي. اوبه نشته، خوږې اوبه نشته، تروي اوبه هم نشته، څه په خوارو زارو باندې عزتمندو بیا دوی اوبه هغه کړي. نو الله پیغمبران د دین نه قربان کړي دي عزتمندو، ځکه دین الله ته ډېر محبوب دی، او دین ځکه الله ته محبوب دی چې دین د الله کتاب دی. نو په دین باندې عزتمندو د دین قدر موږ ته اندازه نه لګي، ځکه د الله رب العزت موږ ته پوره اندازه نشته، دې اعتبار سره چې موږ په سترګو لا پوره نه دی لیدلی، ایمان هم پرې دی چې موجود دی، خو عزتمندو چې کوم څیز براه راست وګوري د هغې ادراک زیات وشي. نو دغه رنګې موږ د الله د علم قیمت هم صحیح نشو معلومولی. نو د الله علم ډېر اعلی دی. یو ځل یو استادو شاګرد ته ویل د علم یو خبره به زده کړه، د یو آیات کریمه تفسیر به ورته بیان کو، یو حدیث بیان کو، یو د بزرگ یو د عالم د امام یو خبره ورته بیان کړه. نو ورته به ویلې بچیا دا فلانۍ خبره د 1 لک روپو ده، دا فلانۍ خبره د 10,000 روپو ده، دا فلانۍ خبره مثلا د 3 لک روپو ده. شاګرد ډېر خوشحاله شو چې زه خو ډېر کروڑپتی او لکپتی شوم، ځکه ما خو 2-3 کاله تېر کړ د استاد سره او ډېر زیات مسایل مې زده کړه، زه خو ډېر مالدار شوم. یو ځل ناشنا کار وشو، د دې ماشوم طالب علم، موږ ته چڼې وایي بعضې کسان، یو طالب علم هغه سپلۍ اوسلېده. نو پخوا که ستاسو یادي خلکو به دا سپلۍ دا چپلې ګنډلې په تارونو باندې، دې بوډۍ ګانو ښځو به هم ګنډلې.
او نور ته یا په اور باندې به دا ستنه تودوله او ګرموله په دې باندې به دا چپلې ګنډلې. اوس نن خلک سبا غریبانانی او څوک هم داسې سپلۍ نه اچوي. غریبانان خو به هغه چې یو جوړه به یو اختر له وکړله، دوه درې اختره به چې بل اختر له به سورۍ وه بیا به یې وګنډله. ویل وروره ګزاره پې کېږي. نو عزتمندو هغه ته سپلۍ چې ولو ګنډله نو په هغه وخت کې د هغې یو انه کېدله، انه. نو ده سره خو پیسې نه وي، پخوا طلباو سره پیسې نه وي. نو چې سپلۍ ولو ګنډله هغه ورته بچی یو انه کېږي، یو انه راکا. هغه طالب علم هغه سره پیسې نه وي. دې دوران کې دی طالب علم دی موچی ماما ته یو آیات ویلو، ویل دا ډېر بهترین آیات دی. مثلا آیت الکرسی ورته وویله چې آیت الکرسی دا فضیلت دی، غلا به دنه نه کېږي او دا دومره پیریان به دې نه تنګوي او جادو به د باندې اثر نه کوي. یو دا یې ورته وښودله. یو ورته مثلا حدیث وویلو، یو ورته یو مسله د مونځ او دس یا د زکات بیان کړه. هغه ډېرې مسلې واورېدلې. ویلې پوه شوې؟ ویلې بالکل پوه شوم. وایي ماله انه راکا. دا ته واپس روان شو. هغه ورته آواز وکړو بچی یو انه کېږي پیسې راکا. هغه ورته بابا ته خو ډېر عجیبه سړی، ما درته د لکونو روپو مسلې واورولې، په کار خو دا دی ته زما شکریه ادا کړې، ته خو زما قرضدار یې شوې، ستا یو انه کېږي او ما دله لکونه درکړې. هغه ورته بچیا دا قرآن او دا حدیث او دا علم د ځان سره بسته کې کېده، ما له یو انه راکړه، زما انه پکار ده. ساده سړی ویلې زما انه پکار ده. نو دا سړی ډېر رنګ یې زیړ شو چې بابا ته دومره قیمتي خبرې ما وکړلې او په دې یو انې سپلۍ ګنډلې د انه رانه غواړي او دا لکونو روپو سودا نه لري. ډېر زیات خفه شو. سپلۍ هلته پرېغوسته. وایي زه دله انه راوړمه. استاد ته رالی ډېر پریشان و. استاد ورته وایي بچیه ولې خفه یې؟ وایي استاد جي صفا خبر وکړم. ویل او. وایي تا ما ته دروغ ویلي دي. هغه ساده سپین خلکو ویل دروغ دې راته ویلي. ویل نه بچیا زه سره د علم نه او سره د دومره قرآن او حدیث نه به زه تا ته دروغ وایم. ویل څه مې درته ویلي خبره واضحه کا. وایي تا ویلو چې دا پلانې آیات د 1 لک روپو دی، دا پلانې حدیث د 2 لک روپو دی، دا پلانې مسله د 100,000 روپو ده. نن خو پې یو موچی ماما د یو انې سپلۍ نه ګنډي. هغه هم ډېر خفه شو چې واقعي دا څیزونه خو د لکونو روپو دي، اوس هغه ته قیمت نه دی معلوم. نو هغه ورته داسې چلو کو، هغه یو ملغلره ورکړه دې باشوم له. ویلې بچې دا سیز والا او دا دی موچی ماما له، سبزۍ والا له، کلول کرخو والا له، او بیا اخره کې سونار زرګر ته وښایه او دا یو انه والا او دا انه به اخره کې هغه له ورکړي. پیل ورته ست وکړه ورته دا شی علي که دا یې اغوستو چې اخلم بیا به موله نه ورکړي، انه به وله خپله ورکړي. خو هسې وګوره هغه لاړې موچی ماما ته وایي ماما دا بیلورې نه لیدې انې په بدله کې. هغه ته زمانه موږ له واده نه دی کړی، بچي نشته په بیلورو، شرمېږي نه؟ مولا سړی ټوکې کې یو انه راوړه. غریب یې هلته نه بیا بس انې والا که دا والا نه. بیا لاړې سبزۍ والا ته. سبزۍ والا ته وایي جي دا شي باندې به یو بادرنګ ورنه کړي. هغه چې وکتلو طالب علم دی وایي زمانه بادرنګ به دله شي درکړو خو په دې به زه څه کوم نو زه بادرنګ وال. وایي نه بادرنګ نه علم، واپس یې کور ته شی واپس وړلو. بل کلولو وال لاړې. هغه ورته بچیا سې که زړه شوی کلولو ته یو پلیټ به باندې وخورم خو په دې به زه څه وکړم نو یو دانه د څه شی دي مرۍ شانده په دې به زه څه وکړم. ویل که کلول خوري؟ ویل نه کلول نه خورم، هسې تپوس بې کوو. بیا لاړې صرافه بازار ته، سونار ته لاړې، ملغلرې ورته وښودله. ویل کاکا دا به خرڅېږي؟ ویل دا خو ډېر قیمتي شی دی. پخوا مسلمانان مخلص خلکو وایي دا ډېر قیمتي شی دی بچه، دا خو ډېر د زرګونو روپو ده او زما دکان کمزوری دی، هغه پلانې دکاندار دا اغوستی شي ځکه د دې قیمت ډېر ګران دی. ویل نه خرڅوم یې نه، هسې تپوس مې کو. او سړي رنګ خوشحاله شو، رنګ یې ښایسته شو او واپس رالی. استاد ورته وایي څه چل دی، څنګه خوشحاله؟ وایي جي زه ستا په مقصد باندې پوه شوم او زه د موچی ماما په دماغ هم پوه شوم او الله زما ذهن کې خبره راوستله او ملغلره دې واله او هغه له مې یو انه ورکړه او هغه ملغلره نه اغوسته. وی ولې؟ نو هغه ورته به شعر ویل قدر زر زرگر شناست قدر جوهر جوهری. د زرو په قدر بچه زرګر پوهېږي. څنګه چې موچي د ملغلرې په قیمت نه پوهېدو نو هغه د حدیث او د قرآن په قدر هم نه پوهېدو، هغه د دنیا په حساب کتاب نه پوهېدو. نو آخرت خو ډېر لوی شی دی چې انسان د دنیا په څیز نه پوهېږي نو په آخرت به څه پوه شي. او دا شان عزتمندو زرګر ستا په قدر پوهېدو نو تا ته ویلې دا د لکونو روپو شی دی، دا د زرګونو روپو شی دی. دقه شان عزتمندو دا موږ سره چې کوم ایمان دی، دا موږ سره چې کوم دین دی، دا موږ سره چې کوم د دین مرکزونه دي او دا مدرسې دي، دا جماعتونه دي، دا علما دي، عزتمندو دا ملغلرې دي.
ټیک د بعض وخت کې سړي سره ملغلرې ډېري نو قدر یې نه لکه زمونږ پاکستان کې مولیان ډېر دي نو قدر یې کم دی ته لاړ شه زمونږ د پاکستان چې تبلیغیان نور ملکونو ته لاړ شي خلک یې په سر ګرځوي تبلیغیان چې صرف 6 نمبر یادي کړي او یو څو صورتونه یادي کړي او صرف پټکې ګیره پرېږدي خلک ورته د پیغمبرانو نسبت کوي دا پیغمبران دي خو دلته موږ مدرسو والا چونکې خواري ډېره زیاته کوي او شی ډېر زیات کړی دی نو دې وجې نه اوس متل دی وایي چې کاڼې اوچتې نو لاندې ترې 10 قاریاني او دا خبره صحیح ده ځکه دوی سیز ډېر کړی دی نو بهرحال خو ناشکري ښه شی نه دی که چې کله انسان ناشکري وکړي د یو ښه سیز بیا الله رب العزت هغه شی اخلي نو د مدرسو قدر کوي عزتمندو دا ورځې شپې دا د مدرسو د داخلو وي نو د مدرسو قدر 2 قسمه دی یو دا د خپل یو بچی خپل یو نوسې خپل یو وراره خپل یو زوی یا یو لور مدرسې ته حواله کول بطور شکرانه چې الله تا ماله 4 بچي راکړي تا ماله 2 بچي راکړي تا ماله یو که نه غوښتی نه دی نه به دې راکولی یهب لمن یشاء اناسا ویهب لمن یشاء الذکور او یزوجهم ذکرانا الله رب العزت چې کوم دی چاله جینۍ ورکوي چاله الک ورکوي چاله دواړه ورکي او یشاء عقیما یا څوک بالکل شنډ پیدا کړي یو مله نه ورکوي لوی لوی ډاکټران چې د بال بچ علاجونه کوي د هغوی بچي نشته د هغوی په لاس باندې زرګونو خلکو علاج شوی دی بچي شوي د هغوی نشته نو د دې وجې نه عزتمندو شکرانې په طور باندې چې الله تا ماله دوکان راکړی دی تا ماله ښایسته جسم راکړی زه روزانه زرګونو روپۍ ګټمه نو یا الله د شکرانې په طور باندې زما یو بچی ستا د قرآن او ستا د مدرسې او د دین نه قربان اصل دا ته پیسې ورکول ډېر ادنا کار دی تاسو ته د پیسو او د الله د دین هېڅ نسبت نشته پیسې که ته دا ټولې روانې د الله په دین خرج کړي دا د هغې مقابله کولی نشي د دین مقابله کولی پیسې نشي یعنې الله به دا ټول پیغمبران مالداره پیدا کړی وي نه د دین مقابله که ته څه نه څه درجه کې کولی شي هغه په خپل بدن باندې کولی شي چې خپل زړه ورکې خپل دل او دماغ ورکې خپل لاسونه ورکې خپل خپې ورکې خپل سترګې ورکې خپل ژبه ورکې یعنې ټول اندامونه ورکې نو دا بیا څه نه څه درجه کې تا د دین حق ادا کو ګینې نشي ادا کولی نو د دې وجې نه عزتمندو موږ او تاسو باندې علماو یو احسان کړی دی چې خپل ځان یې قربان کړی دی خپل ځان یې جومات ته مدرسې ته وقف کړی دی نو که موږ او تاسو بچی خپل بچی نشو کولی بهتره خو دا چې خپل بچی ورکړي سبب پردو مولیانو پسې ګرځي خپل بچی به دې مولا شي د مولیانو پلار بشي یو سړي نه چا تپوس وکړو ته څه بچی د عالم شته که نه وایي زه د مولیانو پلار یم ته به مولا یې او زه د مولیانو پلار یم نو د دې وجې نه د مولیانو پلار ځان نه چړ یو بچی زما پلار د دنیا نه تلو دومره خوشحالو زما مور د دنیا نه تله خوشحالو چا دې ته ولې وایي زمونږ بچي عالمان شو د پیسو والا بچی نه یادو چې مثلا دا تاسو یقین وکړئ زما مور دومره ساده وه چې موږ له د شنیل کپړه وړې وه شنیل کپړه تاسو به موږ د خپلو کپړو دوکانونو بهترین شنیل اعلی نه اعلی شنیل هغه به الټه ګنډو کله مو ته ولې وایي دا بل طرف یې لږ ګرمي او الټه طرف یې ببري که نه د شنیل ویل دا خو کپړې خو د ضرورت دپاره راغلي دي وایي بس دا طرف یې ګرمي زه ځان له په دې باندې ګنډمه دومره یو چاهت نه و د عزتمندو د دنیا او عزتمندو خو د دین دپاره موږ یې وهلی یو موږ یې ټکولی یو موږ یې راپاسولی یو نو دغه رنګ عزتمندو خپلو بچو سره خواري وکوي یعنې که د دین موږ قدر ونه کړو ناشکره انسانانو نه الله دین الی لئن شکرتم لازیدنکم الله وایي چې د کوم څیز قدر کې در کومې دین زما څه بې قدره نه دی لوی لوی عالمان تیر شوي دي نن په خاندان کې عزتمندو بعضې خاندانونو کې کافران هم پیدا شوي دي ځکه مخکې سیسټم ځان سره ونه چلو سیسټم به ځان سره چلی نو یو بچی د دین دپاره وقف کو یو خرکار ته یو ځل ملغلره میلاو شوه نو هغه خرکار د ملغلرې په قدر نه پوهېدو هغه یو مرۍ ده او بستار یې پکې واچو او ویلې زه د خپل خر ته به یې واچو دا به پکې لږ ډسکو شي د هغه زما د ټول نه قیمتي څیز دا خر دی هغه خر ته یې واچول زه بچیه مزې کوه د ناوېګانو په شان ګرځه پخوا خو د مرۍ او دې څیزونو باندې هم خلک ډېر ډول به کو دا خو اوس دا څیزونه د سینګار زیات شو هغه خر ته یې اچولی وه نه پوهېدو یو ځل یو سونار چې وکتل چې دا خو قیمتي ملغلره ده خړه شوې ده دې خرکار ته وویل لکه دا شی خرڅې نه هغوی که دا خر یادوي هغوی دا خو زمونږ د مزدورۍ شی دی وایي دا نه دا مرۍ په موږ څه وکړو دا خو موږ منتلې ده
او بیا مومولې مې دا که بستا خوښي بستې واله مړه د خر نه خو ته ښي که نه ساده سړی ویل د خر نه خو ته ښي بستې واله وي ویل نه ویل زه به درله پیسې درکړم دا خو د مفتو شی دی نو دې کې د پیسو سره خفه کیم ویل نه 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 خیر دی مالداره سړی ما زه چا نه فري شی نه نالمه ویل زه ستا خوښه نو یو 10 روپۍ وله ورکړې 10 روپو باندې به هغه وخت کې 10 خره کېده نو دومره پیسې ورکړې اوس هغه حیران دی وایي که ګپ را سره لګوي نو ویل صحیح ده ریټ صحیح دی خرکار ورته بالکل صحیح دی بلکې ډېر زیات دی ویل بس مړه د دغه قدر نه وي زمونږ دا شیخ وخت شو بس والا دس خوشۍ کې والا پیسې وله ورکړې خرکار هم شاته نه ګوري چېرته سړی اعلان ونه کي چې هلکه نه اخلمه پیسې واپس راوله هغه سونار هم شاته نه ګوري چېرته خرکار اعلان ونه کي چې هلکه دا شی نه خرڅوم واپس یې راکړه دا هم شاته نه ګوري منډې وایي هغه هم شاته نه ګوري منډې وایي روان دي چې هغه ملغلره ویوړله خراش تراش یې کړه شوکیس کې سجاو کړه هغې یو برېښنا شروع کړه هغې یو پړقا شروع کړه ډېره ښایسته شوه سړی ډېر خوشحاله و چې دا خو اوس په زرګونو په لکونو روپو باندې خرڅومه صرف په 10 روپۍ راته پرېوتې ده نو عزتمندو چې سجاو یې کړله چې سار دکان ته رالی سپۍ کې ایښې وه مالوچو کې ایښې وه سار ملغلره ماته شوې وه چې ملغلره ماته شوې وه نو سړی ډېر خفه شو چې خفه شو ځکه 10 روپۍ ورکړې وې په 10 روپۍ هم ډېر شی نو ملغلرې ته وایي یا ملغلرې ویلې ګوره ډېره بې وفایي او ډېره ناشکرې ما ستا څومره قدر وکړلو او څومره مې ښېګړې مې د سره وکړله او د خر په غاړه کې تاوېدې را تاوېدې او خړه پړه شوې وې هلته نه ماتېدلې او ما دومره زرق برق شوکیس کې کېغوستلې او لاړې ماته شوې بې وفایي دې وکړله او الله ورته هغه ملغلره ګویان کړه هغه ورته ویل نه زه ناشکره نه یم زه ډېر قدردان یم خو ته ډېر زیات ناشکره یې ویل زه څه باندې ناشکره یم څومره خرچه مې د باندې وکړه ویل ګوره تا ته ښه زما قیمت معلوم و چې زه د زرګونو روپو یم او صرف 10 روپۍ تا زما قیمت ولګولو نو اوس په هغه وخت کې زما زړه ته رنځ پرېوتو او ساره پورې را باندې هارټ اټیک شوي او سینه مې جګر مې مات شو او زری شو ما زما قیمت 10 روپۍ دی خرڅې به مې په 10,000 او خرکار دې دوکه کړو خرکار بیا هم زما قدر کړی د خپل خر د غاړې هارې رانه جوړ کړی هغه سره د ټول قیمتي شیز خرو او د خپل قیمتي سیز د غاړې هارې رانه جوړ کړی زما به بیا هم قدر کو زما په قیمت خبر هم نه و ته زما په قیمت خبر وې او تا ما سره دقسې سلوک وکړو نو زما زړه ته بیماري پرېوتله او د دې وجې نه چې کوم دی زه هلاکه شو عزتمندو دا دین یو قیمتي ملغلره ده موږ سره د عزتمندو قسم دې ټول کافران را جمع کا د دنیا لکونه کروڑونه زمونږ یو چرسی پوډري غلاګر مردار چې د هغه په زړه کې ذره بر ایمان دی دا د ټولو کافرانو نه افضل دی ځکه هغه بې وفا خلک دي هغوی دنیا سره وفا وکړه الله دنیا ورکړه هغوی الله سره وفا نه کوي الله د ایمان نه محروم کړه مسلمان مینه غوښته ده الله ورته نصیب کړله په چرسي پوډري ته هغوی دنیا غوښته الله دنیا کې وله ښه ملکونه ورکړه چې د قیامت په ورځ د چرسي پوډري ایماندار جنت ته رواني چې اعتراض ونه کي چې بھئی دا پوډري څنګه جنت ته روان دی هغه وایي دا پوډري دی خدا د الله عاشق دی او ته مالدار خو ته د الله بې وفا تا دنیا سره وفاداري کړې وه ما چرسي پوډري لا صرف د سرګټ لوګي ورکړي او تعالی مې کړې وه دنیا مې دله درکړې ده دې دنیا سره مینه نه وه کړې خوار زار ګرځېدلی دی خو د رب مینې په زړه کې راوړې ده دا زری ایمانداره انسان ته به هم 10 چنده جنت ملاویږي ځکه اصل چیز مینه ده مینه محبت کې مسلمان صحیح دی امان کمزوري دي موږ منو یو سپین سړی دی او تک تور بچی دي پیدا شوي دي خو بیا هم د هغه بچي دي دا مسلمانان د الله سپین بچی دي خو په دنیا په شخړو باندې دي څیزونو باندې ځان تک تور کړی دی نو د دې دین محنت دپاره عزتمندو چې کوم مراکز دي هغه مدرسې دي نو دې وجې نه عزتمندو په دې میاشت کې او د رمضان په میاشت کې دا مدرسو والا تاسو ته سوال کوي لوی لوی محتممانی او لوی لوی علمای تاسو خپله ګورئ دې جومات کې هر مونځ نه پس تقریبا یو کس ودرېږي اعلان کوي دا زموږ استاد دپاره ډېره د شرم خبره ده
عزتمندو خپل مال کې یو حصہ د الله د دین لپاره مقررو. تاسو یقینو کې د څومره مشهور چې مالدار کسان دي مسلمانانو کې یا انګریزانو کې، د دوی نه تاسو کا دوی موږ الله سره مزدوري کوو، الله سره دکانداری کوو. الله سره څنګه دکانداری کې و چې زمونږ دومره مال خرڅو نو 1% پکې د الله په نوم باندې. انګریزانو باقاعده ویډیوګانې شته وای موږ الله سره مزدوري کوو ځکه دا دنیا د الله ده، موږ د الله په نوم څه ورکو، الله د هغې په لس چنده راکړي ځکه الله وایي څوک چې یو کار وکړي زه ورله لس چنده ورکوم او مال کې په 10 لکو پورې ورکوي. په دې وجې عزتمندو د زکات نه علاوه خپل مال کې میاشواري اعتبار سره عزتمندو یو حصہ د یو مدرسې دپاره خاص چې هره مدرسې ستاسو کما علاقه کې څوک کم عالم باندې ستاسو اعتمادي هغه ورکوه، د یو استاد تنخواه ورکوه. زموږ د استادانو تنخواه دي لکه زما پکې ښه مدرسه، زما د مدرسې استاد 15000 روپۍ تنخواه ده. 15000 روپۍ څه شی دي عزتمند؟ 15000 چې یو میاشت هغه غریب موټر سایکل باندې راشي هغه یو 15000 روپۍ په تیلو کې ولګي. نو مطلب موږ سره مفت سبق پڑھاوي، مفت سبق پڑھاوي موږ سره صرف څه دپاره هغوی چې دا پرېږده دا نور مسلمانان دکانداري کوي او دوی خپل دغه عبادت کوي. نو د الله د دین دپاره به موږ د دې مدرسو کې ناست یو. للذین احصروا فی سبیل الله، الله بعضې کسانو زما د دین دپاره ځان حصار کړي. انما الصدقات للفقراء الذین احصروا، وایي تاسو چې کله صدقه ورکوئ داسې خلکو له ورکوئ چې د الله د دین دپاره یې ځان حصار کړی دی. زه چې ما ته یونیورسټۍ کې نوکري میلاو شي زما به 1 لک 1.5 لک روپۍ تنخواه بیا هم مسجد ته خوشحاله وي، بیا هم مدرسې ته خوشحاله وي. عزتمندو د دې وجې نه عزتمندو زموږ د مدرسې هم کار شروع دی. تاسو ته مخکې ما ویلو 3 کسانو ماشاءالله مدد وکړو، موږ د زړه نه هغوی ته دعاګانې وکړې الله دې د هغوی په مال حال کې او د هغوی په مالونو کې په دوکانونو کې خیر او برکت واچوي. اوس عزتمندو له تعمیر کار دغه شروع شوی دی چې کوم تاخانه جوړه شوه نو د بره فرنٹ فلور چې کوم دی د هغې شروع شوی دی نو هغې دپاره څه مدد وکړئ. او دغه رنګ یا د استادانو دپاره موږ سره د میاشتې تنخواګانې چې د استادانو تنخواګانې لږ زیاتې وکړو نو داسې تاسو کې کم کسان 1,000 روپۍ دې ورکوئ، 500 روپۍ دې ورکوئ، 2,000 یا د یو استاد تنخواه دې ورکوئ. نو یو څو داسې کسان وي که لاس اوچت کړي نو زموږ به اطمینان وشي چې د یو استاد تنخواه به ورکوم یا زه به 1000 یا 2000 روپۍ میاشت ورکوم انشاءالله. څو به ورکوئ؟ 5000 به دا ورکوئ، تاسو به 3000 ورکوئ، 2000 به دا ورکوئ. یو څو ملګري نور تیار شي انشاءالله. جی ماشاءالله 2000 به هغه ملګري ورکوئ. جی څو مګي 1000 روپۍ ماشاءالله الله دې وکړي انشاءالله 2000 روپۍ انشاءالله 1000 روپۍ. دا بعضې کسان دي خپل دوکانونه هم نشته دی او پکې لاس یې اوچت کړه چې موږ به دا ورکوو ماشاءالله الله هم خوشحاله کړه. یو څو کسان نور وي انشاءالله بره کوم کسان ارادي وي نو د مدرسې دپاره کارخواري به علما کوي ثواب به تاسو ته میلاوي. باموالهم وانفسهم، الله وایي په مال باندې مدد وکړه یا په نفس وکړه. نو ځکه تاسو کې داسې چل کوئ تاسو دا ټول دوکانونه پرېږدئ زه بدله پیسې درکوم، زه به دې دوکان به شروع کړم. تاسو کې یو دوکان ما ته پرېږدئ هغه دوکان ماله راکوئ، ما سره پیسې هم شته زه به د دوکان هم واخلم او هغه مال به هم دنه واخلم لکه وس به هم کېږي او بس هغه دې لاړ شي بس مدرسه کې دې کوي او د هغه تنخواه په ما او یو 10,000 روپۍ به وله زه تنخواه ورکوم. داسې خو نه شئ کولی. نو زه د مال اعتبار سره به ټول انشاءالله مدد کوئ که نه.